الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وكمل أتباعه وبارك وسلم عليه. تمام الإسلام خذوا مسلمانا ونوب الله جل وعلا شانه لمن قوتاسو النبي عليه الصلاة والسلام مبارك كامل اتباع نسيبك أو الله جل وعلا شانه دين القرآن عظيم الشان علم أو عمل من قوتاسو ميسر ومنزل دا يوتو سورة ندي مختصر ترجمة أو تشريح تاسو بحضورك على سكوال غارمة بعضی مباحث بپدی که علمی رازی دا آخیر بتاسو تاگیگی دا او نور با انشاءاللہ تعالی زمانگا کوشش دایی چه عام فهم چه عام مسلمانان پدی بانی کوشی او دا قرآن عظیم الشان اغا نور او برکت او خیر منگا تاسو طولو تورسی زمان مسلمانان رونو قرآن عظیم الشان داسي یو جامع کتاب دی چې په دنیا کې څومره علوم دي که هغه فلسفه ده که منطق دی که د ساینس علوم دي که حکمت دی که طب دی که شرعي علوم دي او که غیر شرعي علوم دي دا ټول د قرآن عظیم الشان نه ماخوذ دي. شرعي او غیر شرعي دا معنا ده چې ګوره شرعي علوم هغه ته ویل کېږي چې دا په شریعت باندې موقوف وي، بغیر د شریعت نه هغه علومو ته د چا رسایي نه کېږي. او غیر شرعي علوم زمونږه د علماو په اصطلاح کې دې ته ویل کېږي چې هغه ته رسایي بغیر د قرآن عظیم الشان او بغیر د احادیثو نه هم ممکنه وي. او په دې باندې بیا خپل تفصیلات ان شاء الله تعالی په خپل زبانه برازي. خو غرض مې داو چې قرآن عظیم الشان دا جامع کتاب دی. په دنیا کې چې څومره علوم دي دا ټول د قرآن عظیم الشان نه ماخوذ دي. او د قرآن عظیم الشان د دې لفظ یو عجیبه کمال دی. قرآن کې څلور حروف دي. دا قاف معنا ده دا الله جل وعلا شانه قرب. دا را معنا ده دا الله جل وعلا شانه رحمت. دا الف معنا ده دا الله جل وعلا شانه احسان او احسانات. او دا نون معنا ده دا الله جل وعلا شانه نصرت او مدد. نو دا قرآن عظیم الشان مطلب داری چې څوک قرآن عظیم الشان زده کړي او په قرآن عظیم الشان باندې عمل وکړي نو الله جل وعلا شانه به ورته خپل وصل ورکړي، خپل قرب به ورته ورکړي، خپله نزدیکي به ورته ورکړي، خپله دوستي او وصل به ورته الله جل وعلا شانه ورکړي. کم انسان چې د قرآن عظیم الشان باندې عمل وکړو نو الله جل وعلا شانه به پرې رحمتونه نازل کړي، الله جل وعلا شانه به اوسه احسانات وکي، الله جل وعلا شانه به اوسه مدد وفرمایي. نو دا د قرآن عظیم الشان د الفاظو معنا ده چې د الله جل وعلا شانه دوستی، د الله جل وعلا شانه رحمت، د الله جل وعلا شانه احسان، د الله جل وعلا شانه نصرت. او نور د قرآن عظیم الشان کمالات د قرآن عظیم الشان فصاحت او بلاغت. یو ساینسدان په دې باندې مستقله رساله لیکلې ده چې ګوره په قرآن عظیم الشان کې د حکمت علوم، د فلسفي علوم، د منطق علوم دا ټول پکې موجود دي. ډاکټري او طب په قرآن عظیم الشان کې موجود دي. که څوک وایي چې د فلسفي علم او د منطق علم او د ډاکټرۍ او د طب علم دا خو انسان حاصلولی شي، نو په قرآن عظیم الشان کې د معاشري علوم ذکر دي، اخلاق پکې ذکر دي، آداب پکې ذکر دي.
که یو انسان ووایي چې دا خو زه هم حاصلولی شم په آدابو باندې او په تهذیب باندې به زندګي تېرومه نو په قرآن عظیم الشان کې عقاید دي د الله جل وعلا شانه وحدانیت دی د نبی علیه السلام مبارک رسالت دی که یو انسان د هغه دعوه وکړي نو په قرآن عظیم الشان کې د غیب علوم بیان دي او د غیب علوم دا د انسان د وس خبره نه ده دا د الله جل وعلا شانه عطوا ده چې الله جل وعلا شانه چاته د غیب علم ورنکي نو انسان که هر څومره اوچت لاړ شي خو د غیب علم نشي حاصلولی نو په قرآن عظیم الشان کې د غیب علم بیان دی نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې کومه د غیبو نه موږ او تاسو ته خبر راکړی دی د هغې هغه علم یې موږ او تاسو ته بیان کړی دی نو دا د الله جل وعلا شانه عطوا ده د دې وجې نه ګوره زموږ د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې علم غیب دا د الله جل وعلا شانه خاصه ده خو په دې معنا سره چې علم غیب ذاتي او چې الله جل وعلا شانه وغواړي نو به انسانانو ته ورکولی شي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د نن نه 1400 کاله زیات وشو چې تیر شوی دی او دا د دې زمانې چې کوم علامات دي دا ټول نبی علیه السلام مبارک بیان کړي نو چې دا علم د غیب نه دی نو نور څه دي او که څوک دا وایي چې دا اخبار او انباء عن الغیب ده او علم د غیب نه دی نو دا هم جهالت او ضلالت دی ځکه چې اخبار عن الشی دا مستلزم دی علم بالشی لره زه تاسو په پښتو کې ته کوم چې ته راځې او ما ته یو مسلې خبر راکې چې باره ګاډی جنګېدلی دی مثلا یا کم عالم دین رالی یا جنازه تیاره ده خو تا ته به د هغې علم وي خو ځکه به ما ته خبر راکړي نو چې کم انسان ته د کم شي علم حاصل وي نو د هغه شي خبر ورکولی شي او چې د کم شي علم ورته نه وي نو د هغې به خبر څه ورکړي نو دا هم انباء عن الغیب ده هم اخبار عن الغیب دی او هم علم غیب دی دا هسې یو ضمني نکته پکې راله نور زما غرض دا و چې قرآن عظیم الشان دا د الله جل وعلا شانه کلام دی دا د برکاتو نه د فیوزاتو نه د انواراتو نه ډک کتاب دی او داسې کتاب دی چې د دې مقابله نه چا کړې ده او نه یې کولی شي او په دې کې د هر قسمه مسلمان د اصلاح د ظاهر او د باطن هغه احکام او قوانین په تفصیل سره بیان دي دا یو څو تمهیدي خبرې وي اوس شروع کوو په ترجمه او تفسیر د دې درې سورتونو باندې قل هو الله احد او قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس اولنې سورت په دې درې سورتونو کې قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دا سورت مکی سورت ده او څلور پکې آیاتونه دي او د مکی مطلب دا دی چې دا په مکه مکرمه کې په نبی علیه الصلاة والسلام مبارک باندې نازل شوی دی او د دې سورت ډېر نومونه مفسرینو ذکر کړي دي علامه آلوسی رحمت الله علیه او نورو ګڼو مفسرینو تقریبا تر 2 پورې اسامي او نمونه د دې صورت بیان شوي دي او د عربو یو قاعده ده کثرة الاسماء تدل على شرف المسمى چې د کوم شي نمونه ډیر وي نو دا په دې باندې دلالت کوي چې دا شی د ډیر عظمت او د ډیر شرافت حامل دی الله جل وعلا شانه ولا ډیر کرامت ورکړي ځکه د دې ډیر نمونه دي ګوره امام رازي رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې لیکلي دي چې د الله جل وعلا شانه 4,000 اسماء او صفات دي 4,000 اسماء او صفات په هغه 4,000 اسماء او صفاتو کې زر په تورات کې ذکر دي او زر په انجیل کې ذکر دي او زر په زبور کې ذکر دي بعض علماء تقسیم داسې کړی دی
او امام رازی رحمت الله علیه فرمایي چې نه دا 3000 اسماء دا د الله جل وعلا شانه نه غیر الا ما شاء الله تعالی بل چاته زده نه دي او دا 1000 اسماء په دې کې 300 نمونه په زبور کې بیان دي 300 نمونه په انجیل کې بیان دي 300 په تورات کې بیان دي او په سلو کې 99 یو کم سل نمونه دا په قرآن عظیم الشان کې دي او یو نوم په هغه نومونو کې ورک دی چې هغې ته ویل کېږي اسم اعظم اسم اعظم او ګوره زه تاسو ته اسم اعظم وښیم که دا د سلوک مسله ده چې 3 مراتب دي یو ته سالک ویل کېږي یو ته عارف ویل کېږي او بل ته واصل ویل کېږي د سالک دپاره 2 مرتبې دي د عارف دپاره 2 مرتبې دي د واصل دپاره 2 مرتبې دي د سالک اولنۍ مرتبه اصلاح د ظاهر یا تهذیب د ظاهر دا خپل ظاهر د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په سنتو باندې ښایسته کول دا د سالک ابتدا ده او د سالک انتها نو هغه بیا تهذیب د باطن دی چې خپل دا باطن هم د نبی علیه السلام مبارک په هغه سنتو باندې ښایسته کړي او د عارف ابتدا دا د سالک انتها ده معنا دا ده چې عارف ابتدا تهذیب د باطن دی به د خپل باطن ښایسته کوي په شریعت محمدي على صاحبها الصلاة والتسلیمات نو دی به هغه په شریعت باندې د نبي علیه السلام مبارک په سنتو باندې خپل ظاهر او باطن ښایسته کړی دی نو د هغه ځینه ابتدا شروع شوله او انتهای راځي اصول الی الله د الله جل وعلا شانه د ذات مراتبو ته د شیوناتو د اعتباراتو د اسماو نواخه د اسماو بیا د اول د صفاتو بیا د اسماو بیا د شیوناتو بیا د اعتباراتو او بیا د ذات مراتب دي چې په هغه مراتبو باندې دی مشرف شي نو دا انتها د عارف ده او واصل دپاره 2 مرتبې دي مرتبه اوله یعنی ابتدا د واصل دا د وصول الی الله نه ده او انتهای دا د سیر نظری د هغه ځای نه شروع کېږي یو سیر نظری دی یو سیر قدمي دی تر دې پورې د صوفي او د سالک د هغه مسلمان چې د الله جل وعلا شانه رضای مقصود وي سیر قدمي ختم شو اوس نور هغه سیر نظری شروع دی او د هغې دپاره بیا دومره مراتب دي چې د هغې کم شمار نشته نو تاسو ته ما وویل چې زه تاسو ته اسم اعظم ښیم نو اسم اعظم په حق د سالک کې او په حق د عارف کې او په حق د واصل کې نو د واصل دپاره هر نوم د الله جل وعلا شانه اسم اعظم دی که رحمان دی او که رحیم دی او که الله دی که صمد دی دا څومره اسماء او صفات چې د الله جل وعلا شانه دي دا ټول د واصل دپاره اسماء الحسنا دي او په دې هر باندې ته هغه مرتبه حاصلېږي خو لیکن د واصل بیا دنیا مقصود نه وي چې د الله جل وعلا شانه د ذات هغه خواږه او د هغې په لذت باندې څوک مشرف وګرځېږي نو بیا د دنیا هغه نعمتونه او د دنیا خواهشات او لذات د هغه لپاره ټول کالعدم او د عارف دپاره اسم الله دا اسم اعظم دی اسم الله خو شرط د هغه لپاره دا دی چې د دغې مرتبې هغه معرفت ته به ځان واصل کوي نو اسم الله د هغه لپاره اسم اعظم دی خو لیکن بالفعل نه بالقوا او چې کله هغه مرتبه حاصله کړله نو بیا وله ټول اسماء حسنا وګرځېدله او د سالک دپاره د الله جل وعلا شانه اسماء ټول حسنا دي هغه مسأله په ځان لذي باندې ده خو په نسبت سره سالک ته چې صرف د ظاهر
نظام برابر کړی دی په شریعت باندې د نبي علیه السلام مبارک په سنت باندې روان دی او باطل ته هغه مرتبه لا کوشش شوې نه ده نو یو اسم هم د ده لپاره حسنا لري هغه کمال چې کوم د الله جل وعلا شانه په اسماو کې پروت دی د الله جل وعلا شانه په صفاتو کې پروت دی نو هغه کمال دی حاصلولی نشي او پاتې خبره زما اوسته نو هغه ډېره زیاته خطرناکه ده الله جل وعلا شانه دې موږ ته هغه مراتب د دې وجې نه ګوره د اولیاء کرامو واقعات په دې باندې نقل دي چې اولیاء کرام فرمایي چې هر نوم د الله جل وعلا شانه دا اسم اعظم دی او هر شپه دا شب قدر دی چې په تا کې هغه صلاحیت راشي هغه قدر پکې راشي هغه مرتبې ته ورسېږي د الله جل وعلا شانه په قرآن عظیم الشان په کلام د نبي علیه السلام مبارک په احادیثو باندې عمل وکړي او چې هغه نه نو بدونه خلق القطار په داسې ونه باندې لاس راښکل لکه ډنبره چې دا غلي پورته تاو شوي نو چې په هغې باندې ته د بره نه لاس راکاږي نو نور څه به نه حاصلېږي ستا دا لاس به شلېږي به هر حال دا د دې صورت په هغه اسبابو پورې مې ته خبره کوله چې ګوره د الله جل وعلا شانه 4,000 اسماء او صفات دي 3,000 د غیب په مرتبه کې په 100 اسماءو کې 300 په تورات کې 300 په انجیل کې 300 په زبور کې نن مې دا په قرآن عظیم الشان کې او یو نوم چې دی هغه د اسماء الحسنا ولري چې هغه په عام انسانانو باندې محدود دی منګه د طالبګرۍ په وخت کې په مردان کې وو هلته یو مدرسه کې ډېره وو د زیارت ورځ به چټم شوې وه او اسدالله مونږ ورته ماماجي واو د بابا مبارک مرید دی او سالک دی د هغه یو باغ و نو هغه باغ ته تللي وو یو شخص راغی او ډېرې غټې غټې خبرې کولې ویل زما یو لاس په مشرق باندې دی او بل مې په مغرب باندې دی او زه په خوله کې اور وړم او په یو سکند کې اسمان ته خېږم او ماته د الله جل وعلا شانه اسم اعظم یاد دی او چې څه غواړم هغه پرې کولی شم ما ورته وویله ما دا ګز او دا میدان یو سړي ویلي چې ما په هندوستان کې 100 ګزه ټوپ والی نو بل میدان له مستله ویل دا ګز او دا میدان راځه معلومات اسم اعظم یاد دی او تا ته یاد دی او دا کسان ګواهان دي اول دعوه تا کړې ده ته اسم اعظم کمال ښکاره کړې ده ښکاره فبهت الذي كفر دا څوک چې وایي چې ماته اسم اعظم یاد دی نو والله اعلم شاذ نادر الا ما شاء الله تعالی نور دا ټول د عوامو د دوکه کولو دپاره صرف پلان دی الله جل وعلا شانه دې موږ تاسو ته نجات راکړي نو دا ګوره د الله جل وعلا شانه 4,000 اسماء دي د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک بیا په هغه اندازه باندې نن مې او سل نمونه د نبی علیه السلام مبارک د قرآن عظیم شان په اخر کې ما ورته لیکلي دي دا ولې دومره ډېر نمونه دي ځکه هغه ذات ډېر عظیم دی ډېر د کمالاتو والا دی ډېر د برکاتو والا دی او د دې تاسو ته یو ساده مثال ووایم یو انسان دی هغه کې د ډاکټرۍ صلاحیت هم دی او علم هم حاصل کړی دی حفظ هم کړی دی او په شریعت باندې عمل هم کړی دی نو هغه ته موږ څه وو ډاکټر هم ورته یو نوم او طبیب هم ورته 2 نومه عالم هم ورته 3 نومه حافظ هم ورته 4 نومه تقوادار هم ورته 5 نومونه او داسې دا نومونه چې څومره زیاتېږي نو دا د هغه شي په شرافت باندې په کمال باندې په عظمت باندې دلالت کوي کثرة الاسماء تدل على شرف المسمى زیاتوالی د نومونو دا د هغه مسما د کوم ذات دپاره چې دغه نومونه دي د هغه په شرافت باندې د هغه په کمال باندې د هغه په عظمت باندې دلالت کوي دا صورت هم دومره عظیم صورت دی دومره بابرکته صورت دی دومره کمال په دې صورت کې پروت دی چې 22 نومونه مفسرینو د دې صورت ذکر کړي زه تاسو ته یو څو نومونه د هغه نه ذکر کوم دې صورت ته ویل کېږي صورت تفرید صورت تجرید او صورت توحید تفرید او تجرید او توحید
د دې درې واړو تقریبا یو شانتې معنا راځي د الله جل وعلا شانه ذات دا د شریک نه مجرد دی او د الله جل وعلا شانه په وحدانیت په دې صورت کې بیان دی او یا ورته صورت تجرید د دې وجې نه ویل کېږي یا ورته صورت تجرید د دې وجې نه ویل کېږي لأن من تعلق بها تجرد عن الأغيار چا چې د دې صورت سره تعلق جوړ کو نو د الله جل مجدوره سره تعلق برابر شو او د چا چې د الله جل مجدوره سره تعلق برابر شو نو تجرد عن الاغيار د اغيار نه دی مجرد شو ځان له شو یکتا شو د اغيار سره به وس تعلق لري او دا مرتبه د سالکانو د پاره ده او دا ګوره منګ او تاسو په خپل سترګو باندې د بابا مبارک صادق مریدان که هغه عالمان نم دي خو لیکن که په یو عالم دین کې اخوا دیخوا وویني نو هغې ورته په ګوته کوي چې ګوره نورجانه دا کار دی که نه دی په لاره صحیح دی روان دا ولې ځکه هغه په حقیقت کې د الله جل وعلا شانه سره تعلق جوړ شوی دی نو تجرد عن الاغیار د ټولو اغیارو نه مجرد دی د هغه په باطن کې د هغه په زړه کې د هغه په سینه کې د اغیارو محبت نه زیږي نو چې کوم انسان د اغیارو سره تعلق ساتي یا د اغیارو هغه محبت د هغه په زړه کې وي نو په هغه باندې په حال پوه شي چې دا سړی په صحیح لاره باندې نه دی روان اگر که په ظاهره باندې علم نه دی کړی اگر که په ظاهره باندې الف با تا ساده دي لوستلي خو لیکن په سینه کې لوستلي دي عملي زندګۍ ته راوستلي د الله جل وعلا شانه په لاره باندې دغه مخلوق روان دي الله جل وعلا شانه دې موږ او تاسو ته د هغو اتباع را نصیب کړي نه دا چې د هغوی سره حسد وکړو او یا د هغوی سره بغض او یا د هغوی سره عناد او بله دې ته سورة توحید ویل کېږي نو توحید د الله جل وعلا شانه وحدانیت پکې بیانېږي قل هو الله احد الله جل وعلا شانه یکتا ذات دی شریک نه لري نه په اسماو کې نه په صفاتو کې نه د ذات په مراتبو کې او ګوره چې د الله جل وعلا شانه سره په اسماء او صفاتو کې شریک نشته لري کته وی چې انسان تم رحیم ویل کېږي یا ود رحمان ویل کېږي او الله جل وعلا شانه رحمان او رحیم دی قرآن عظیم شان کې الله جل وعلا شانه نبی علیه السلام مبارک حق فرمایي وبالمؤمنین رؤوف رحیم نبی علیه السلام مبارک دا خالق نه دی دا اله نه دی دا عبد دی انسان دی او الله جل وعلا شانه فرمایي چې نبی علیه السلام مبارک رحیم هم دی او رؤوف وبالمؤمنین رؤوف رحیم او دا خود الله جل وعلا شانه اسماء نو د الله جل وعلا شانه په حق کې چې کومې معناګانې مراد دي هغه معناګانې زما ستا په حق کې نه دي مراده د الله جل وعلا شانه په حق کې ځان له معنا ده او زما ستا په حق کې ځان له معنا ده د الله جل وعلا شانه هغه معنا چې کومه ده نو هغه زما ستا په ذهن کې راځي ده هغه اعلی مراتب دي او هغه کمالات دي دا صرف هغه اشتراک اسمي دی چې په نوم کې هغه ته رحیم ویلی کېږي او په انسانانو کې هم چاته رحیم ویلی شي لکه نبي علیه السلام مبارک ته ویلی شوی دی دغه رنګې قیوم نو الله جل وعلا شانه قیوم علی الاطلاق دی او صاحب زمان ولی الله چې د کوم ولی الله د وجې نه دا زمانه روانه وي د هغه الله جل وعلا شانه د زمانې او د دې دنیا د بقا دپاره سبب ګرځولی وي نو هغه ته ویل کېږي قیوم زمان د دې زمانې قیوم او دا د الله جل وعلا شانه په کلام قرآن عظیم الشان کې دا ثابته ده ځکه ګوره الله جل وعلا شانه د آدم علیه السلام په حق کې فرمایي اني جاعل فی الارض خلیفه اني جاعل فی الارض خلیفه الله جل وعلا شانه فرمایي که تاسو زما طرف ته توجه نو زه به تاسو ته یو څه ووایم او که په خپل مابین کې بحارونه ګرځول راګرځول نو بیا والله اعلم نو دا
اكو مثلا چې بیانول هغه باندې شورا نو دا د الله جل وعلا شانه هغه وحدانیت په دې صورت کې بیانېږي الله جل وعلا شانه ګوره په قرآن عظیم شان کې فرمایي اني جاعل في الارض خلیفه د آدم علیه السلام په حق کې او الله جل وعلا شانه فرمایي وي آدم علیه السلام زما خلیفه دی په ځمکه باندې د شرقایت یو شارح دی نظم الفرائد په نوم باندې هغې د دې لاندې لیکلي في كونه خلیفة له في ارضه په دې کې چې دا د الله جل وعلا شانه خلیفه دی په ځمکه باندې چې کوم د الله جل وعلا شانه اسما دي نو د هغې هغه تجلي او هغه زلال د هغه پرتو په دې باندې شوې ده نو الله جل وعلا شانه قیوم حقیقي قیوم على الاطلاق دی او انسان ته قیوم مجازي او قیوم زمان ویلی شي به هر حال دې ته سورة النجات ویلی کېږي ځکه چې دا د دنیا او د آخرت د نجات دپاره ذریعه ده سورة الولایت ورته ویلی کېږي ځکه د الله جل وعلا شانه د ولایت هغه مرتبه په دې کې بیانېږي او هغه مرتبه انسان ته حاصلېږي سورة النسبت ورته ویلی کېږي وروسته بیا د دې هغه وجه تسمیه په شان نزول کې راشي سورة المعرفت ورته ویلی کېږي سورة الاساس ورته ویلی کېږي مقشقشه ورته ویلی کېږي مانعه ورته ویلی کېږي مغفرت ورته ویلی کېږي ایمان ورته ویلی کېږي سورة الانسان ورته ویلی کېږي او سورة الانسان تر دې وجه نه وایي چې هر انسان باندې لازمه ده چې دا صورت به یادی او په دې صورت باندې بیا عقیده وي داسې انسان نشته په دنیا کې چې هغه د دې صورت نه مستغني وي او حاجت ورته نه لري هر انسان نارینه او زنانه وي او ماشومان عرب او عجم ټول انسانان دې صورت ته حاجت لري نو ځکه ورته سورة الانسان ویلی کېږي چې د هر انسان ورته حاجت دی او نورم ګڼ اسما دي او د هغې بیا خپل وجوهات دي په خپل زبان بیانېږي الله جل وعلا شانه فرمایي قل هو الله احد ته ورته ووایه ای نبي علیه الصلاة والسلام مبارکه هو هغه غیب هویت چې د هغه نه تعبیر نه کېږي په اوله مرتبه کې الله هغه ذات الله دی په دویمه مرتبه کې احد او احد او یکتاره په دریمه مرتبه کې قل الله جل وعلا شانه نبی علیه السلام مبارک ته فرمایي وایي ته ورته ووایه دا ګوره کله چې په نبی علیه السلام مبارک باندې اعتراضات وشو چې نبی علیه السلام مبارک چې نو دا ابتر دی عیاذا بالله نارینه اولاد یې نشته دی موږ او تاسو ته میراث میراث دی نارینه اولاد یې نشته وارث یې نشته دی دا لا وارثه دی نو الله جل وعلا شانه فرمایي انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر الته الله جل وعلا شانه نه فرمایي چې قل ته ورته ووایه فخبر الله جل وعلا شانه النبي عليه الصلاة والسلام مبارك ذات بابركة دفاعه او الله جل وعلا شانه فذات بان اعتراضات راله وس الله جل وعلا شانه النبي عليه السلام مبارك فرمایي چې وسې تقوا چې پتا باندې اعتراضات ما وته وی چې ستا دشمن ابتر دی نبی علیه السلام مبارک لا وارث نه دی العلماء ورثة الانبیاء نبی علیه السلام مبارک وارثان د نن ورځې پورې الحمدلله ژوندي دي او الى یوم القیامه به باقي پاتې دي تر څو پورې چې دنیا باقي وي تر هغه پورې به د نبی علیه السلام مبارک وارثان هم باقي وي او د نبی علیه السلام مبارک دشمنان د هغو نوم او نشان هم پاتې نه شول نو چې کله د نبی علیه السلام مبارک په ذات باندې اعتراضاتو نو الله جل وعلا شانه دفاع کوله او چې کله د الله جل وعلا شانه په ذات باندې اعتراضات دي نو بس نبی علیه السلام مبارک ته فرمایي تی دفاع وکړه او بیا العلماء ورثة الانبیاء د علماو ذمواري دا ده چې د عقایدو نه څوک منکر وي د هغوی رد وکړي د هغوی تردید وکړي او صحیح العقیده او غلط عقیدې والا د دواړو انسانانو په مابین کې امتیاز وکړي او چې کوم عالم دین دا شی نه کوي او صرف فضایل بیانوي دا فلان دی او دا فلان دی او دا فلان دی نو دغه ټولو نه غټ منافق اول په قرآن عظیم الشان کې عقیده بیان ده اخر په قرآن عظیم الشان کې عقیده بیان ده
في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دا طول عقائد دي ففرق دوالو باني رد فيهود باني رد فنسواراو باني رد فمعتزلاو باني رد فجبريو باني رد فشيعانو باني رد فقيديانيانو باني رد. او په اخر د قران عظیم الشان کې قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دا مجوس رد دي، دا فلاسفه رد دي، دا معتزله رد دي. په قران عظیم الشان کې اول عقیده بیان ده، اخیر پکې عقیده بیان ده، په من کې عقیده بیان ده. او ستا په خپل باندې صرف فضایل دي او بغیر د فضایل نه بل شی نشته. دا معنا نه ده چې فضیلت نشته. زه په خپل باندې دې صورت فضایل تاسو ته بیا بیان کړم. فضایل شته، وګوره ایمان او عقیده دا یو بنیاد دی چې تا د دې مدرسې بنیاد په صحیح طریقه باندې کېنښودو، د پاسه په دې باندې ته ابادي نشي کولی. او زمونږ او ستاسو دا پښتانه یو متل کوي، وایي هندو ستړی او خدای ناراضه. که هندو هر څومره اعمال وکړي، که څومره په ښه لار باندې روان شي، که هر څومره صدقات ورکړي، که هر څومره منځونه وکړي، په هندوستان کې اوس هندوان د نبي علیه السلام مبارک صفات کوي. دارالعلوم دیوبند ته یې راغواړو، په نیت باندې شته ده، څه پناه خبره نه ده. او په هغه کې د هندوانو بامبر چې هغه دومره ګیره پرې کړې ده او غټه څړۍ ده، او دارالعلوم دیوبند ته راغلی دی او هندو د نبي علیه السلام مبارک صفات په شیعه کې بیان کړي دي. نو د نبي علیه السلام مبارک صفات چې هندو بیان کړي، پیدا به ورته وکړي. ولې ورته نه کوي؟ عقیده یې خرابه ده. که صدقات وکړي، جوماتونه جوړ کړي، په کعبه معظمه باندې خرج وکړي، د نبي علیه السلام مبارک په مسجد باندې منارې جوړې کړي، نو پیدا به ورته وکړي. ولې؟ عقیده یې خرابه ده. عقیده بنیاد دی زما وروڼو. په قرآن عظیم الشان کې تاسو دا ترجمه د قاري صاحب نه اورېدلې ده، او قاري صاحب تر دې پورې تاسو ته دغه د قرآن عظیم الشان هغه ترجمه او تشریح بیان کړې ده. په دې کې د اعمالو ذکر دومره نشته دی چې څومره پکې د عقایدو بیان دی. اکثر په قرآن عظیم الشان کې عقاید بیان دي، اکثر په احادیثو مبارکو کې عقاید بیان دي. نو ځکه زمونږ په خولې باندې اکثر د عقیدې او د عقیدې او د عقیدې دا لارې. ولې موږ او تاسو قرآن عظیم الشان نه منو؟ نو قرآن عظیم الشان کې اکثر عقیده بیانېږي، زم تاسو ته عقیده یادو. په احادیثو کې اکثر عقیده بیانېږي، زم تاسو ته اکثر عقیده یادو. په ظاهره باندې به موږ د دې اتباع کوو، الله جل وعلا شانه دې هغه د باطل کمالات رانصیب کړي. نو عرض مې دا و چې ګوره دلته الله جل وعلا شانه نبي علیه السلام مبارک ته فرمایي چې اوس د عقیدې دفاع ته وکړه. او نبي علیه السلام مبارک ما او تا ته علماو ته فرمایلي دي چې کله انبیا علیهم السلام په دنیا کې نه وي، نو بیا به علما د عقیدې دفاع کوي. نو قل کې دا نقطه ده، هو په دې هو باندې ډېر علمي تحقیقات دي، او بیا د بابا مبارک په دې باندې یو عمیق تحقیق دی، خو چې هغه تحقیق طرف ته ځم نو تاسو به راته تنګ شئ. نو بس هغه به سر په نظر کړو. الله احد، الله جل وعلا شانه احد او یکتا ذات دی. احد او یکتا ذات دی. ګوره د الله جل وعلا شانه د وجود خبره ونه شوله چې الله موجود دی او کنا، بلکې خبره دا ده چې یکتا ذات دی. دا ولې؟ ځکه د الله جل وعلا شانه دا وجود داسې بدیهي دی، هر انسان په داسې پوهیږي چې هغې ته وینا ته حاجت نه لري، دلیل ته حاجت نه لري. او د امام رازي رحمت الله علیه هغه واقعه تاسو اورېدلې ده. په پټي کې یو ذمېدار بابا و، د هغه خواله ورغلی چې د الله جل وعلا شانه په وجود باندې تاسو سره کوم دلیل دی؟ هغه پسې هغه یو څو لوټ راوړل، دا سر یې ولوشو ته د الله جل وعلا شانه په وجود باندې دلایل غواړي. دا خو داسې د نور نه ښکاره خبره ده. دا دنیا څنګه پیدا شوه، دا غرونه، دا سمندرونه، دا اسمان، دا ځمکه، دا دومره مخلوقات او کائنات ته نه دي چې ته دا تپوس کوې چې د الله جل وعلا شانه په وجود باندې تاسو څه دلیل دی؟ نو دلته د الله جل وعلا شانه د وجود خبره ونه شوله چې الله موجود دی او که نه. الله خو موجود دی،
دا بدیهی خبره ده، دا ښکاره خبره ده، خو احد یکتا ذات دی. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د دهریانو سره مناظره وه. مثلا د ماسپښین 2 بجې ټیم مقرر کړی و، امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه 2 غنټې لیټ شو، په 4 بجې باندې ورغی. دهریان ورته وویل چې ته څنګه د مسلمانانو امام یې، چې ته په خپله واده باندې برقرار نه پاتې کېږي. موږ ته یې ویلي چې په 2 بجې باندې به مناظره کوو، اوس په خپله باندې په 4 بجې باندې راغلي. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وفرمایله و یو ناشنا واقعه وشوه. واقعه دا وشوله چې زما کور خو د دې خوړ او د دې سمندر او د دې سیند نه اخوا دی. چې زه را روان وم، هلته ونه وه چې راورسېدم، هغه ونه په خپله باندې کټ شوله، تختې ترې جوړې شولې، برابر ارې شوله په خپله باندې، بیا پرې رنده راښکلی شوله، ښې یې برابر شولې، بیا دې په خپله باندې کښتۍ جوړه شوله، میخونه پرې والې شو، او زه پکې کېناستلم او په خپله باندې د دریاب دې خوا راواوتله، او زه ستاسو خوا لاړم. په دې تماشه باندې شومه، بس دې تماشه کې رانه 2 غنټې ولګېدلې. دهریانو ورته وویله چې ته خو ډېر قمقل انسان یې، موږ خو ته عالم ګڼلې، ته خو سره عقل نه خلاصې. په خپله باندې ونه رالوېدله او هغه ارې کېدله او بیا د هغې نه کښتۍ جوړېدله او بیا په سمندر باندې راپورېوتل. دا د چا عقل مني؟ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وفرمایله چې دا ځمکه او اسمانونه، دا سیندونه او دا غرونه، دا ونې او دا بوټي، دا انسانان او مارغان او دا کارغان او دا جن او دا انس، دا دومره مخلوقات بغیر د خالق نه څنګه پیدا شو چې یو کښتۍ قدرې په سمندر باندې په خپله نشي الوتلی، په خپله جوړېدلی نشي؟ دا دومره عظیم کائنات دا څنګه د الله جل وعلا شانه او د خالق نه بغیر وجود ته راغلی؟ نو هغه ټول په هغه ځای باندې مسلمانان شو او د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په لاس باندې بیعت وکړو او د ایمان یې قبول کړو. نو د الله جل وعلا شانه د وجود دا داسې یو بدیهي مرتبه ده، او دا اوس ملحدین چې د الله جل وعلا شانه د وجود نه منکر دي، وایي دا په دې عالم کې چې دی نو داسې یو ګرمایش پکې پیدا شو، انرژي او طاقت، او هغه ګرمایش چې دی نو دا په کروڑهاو سنټیګریډ ته ورسېده چې د هغې حساب ما او تا نشو لګولی، داسې اندازې او د هغې نه دماکه وشوله او د دماکې نه دا عالم وجود ته راغلی. سبحان الله. موږ او تاسو خو چې دا دماکې وینو نو په هغه باندې خو خلک تباهي کوي، کورونه پرې ورانېږي، عالم پرې تباه کېږي، او دوی وایي په دماکه باندې دومره حسین او جمیل په داسې عجیب او غریب انداز باندې د عالم وجود ته راغلی. او بیا د دې یو نظریه ده، نظریه د ارتقا ورته وایي. نظریه د ارتقا په دې الحاد باندې ما ان شاء الله تعالی کار شروع کړی دی، او داسې اراده مې ده چې یا پې رساله لیکم، دا اوس نوې یو فرقه را پیدا شوه، دا ډېره پخوانۍ فرقه ده خو لیکن دباو شوې وه، اوس یې بیا سر راوچت کړی. نو د ارتقا نظریه دې ته ویلی کېږي. دوی وایي په دې عالم باندې بارانونه وشو، خټې وي، په هغه خټو کې چینجي وشو. دا د خټو کوم چینجي چې هغه تور تور تاسو به لیدلي، وایي هغه چینجي پکې پیدا شو. بیا د چینجو چې دی ارتقا کوله، ورو انتقال پکې راته و، پورته روان، د هغې نه میان جوړ شو. بیا د میانو کې انتقال راته و، ارتقا یې کوله، د هغو نه بیزوګان، شادوګان، او بیا چې دی نو هغه برمانوان جوړ شو، او بیا د هغه برمانو د بیزو نه چې دی نو انسان پیدا شو. نو دا انسان په دې طریقه باندې دی جوړ شوی دی، او په دې طریقه باندې دنیا ته راغلی دی. موږ او تاسو خو الحمدلله د غرونو علاقې دي، د دې فتنو نه خبرېږو او نه م لیدلي دي. البته د ټولو نه عظیمه فتنه هغه راسره راسه ده، نو هغې زموږ او تاسو د غرونو ته هم رارسولی دی اوس دغه شی. نو دا داسې یو ګمراهي ده چې تر اوسه پورې خو به ویل زه پلانکې عالم نه منم، او امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه نه منم، او امام شافعي رحمت الله علیه نه منم، او امام مالک رحمت الله علیه نه منم، او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نه منم. اوس یې د امامان پرېښودل، عین د نبي علیه السلام مبارک نه انکار وکړو. نبی علیه السلام مبارک یې پرېښودو، عین د الله جل مجده نه انکار وکړو. وایي اله العالمین نشته دی، خالق د کائناتو له سره تصور نه لري، دا عالم په خپله یو دماکه باندې پیدا شوی دی، او نظریه د ارتقا او بس داسې پورته روانه ده، داسې کفریات او داسې ګمراهۍ.
الله جل وعلا شانو دې امان او پناه راکړي ځکه خو نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې په اخره زمانه کې باندو ته ځي باندو کې چې ډېر هغه ایمان او دین چې ډېر هغه سالم دی او چې په بانډه کې دې پرېږدي هلته هم دپسې راروایي او بشترې غاړې ته اچولي ولې زما په جومات کې امام نشته دی ولې هغه ما ته قرآن نشي پړاولی ولې هغه ما ته مونږ نشي ښودلی ولې هغه ما ته کلمې نشي ښودلی دا عطا الله مولانا صاحب جید عالم دین دی او دا څومره واړه ماشومان ګلان نابالغه ماشومان اکثر چې ما ورته کتل نو نابالغه ماشومان تاسو ته کلمې هم بیان کړي منځونه هم درته بیان کړل ایمان مجمل او ایمان مفصل هم درته بیان کړو جنازې هم درته بیان کړه ریونډي پلار دې راشي په دې طریقه دې ورته زده کړي دا د ریونډیانو د تبلیغیانو کار نه دی دا د علماو کار دی دا د صلحاو کار دی دا د اتقیاو کار دی په خپله په هغه لار باندې روان شه نو بیا بل ته دعوت ورکوه ګوره د توحید معنا زه تاسو ته وکړم که د تا معنا ده تدبر په آیات الله د الله جل وعلا شانو په کلام کې د الله جل وعلا شانو په آیاتونو کې سوچ او فکر کول واو معنا ده وفا بعهود الله د ها معنا ده حفاظت د هغه امانتونو چې کوم الله جل وعلا شانو تا ته درکړي دي سترګې درکړي دي د عبادت لپاره لاسونه درکړي دي د عبادت لپاره خپې درکړي دي د عبادت لپاره دماغ یې درکړي دي د عبادت لپاره د دې حفاظت دا ده چې دا په عبادت کې صرف کا د الله جل وعلا شانه په طاعت کې صرف کا او د یا معنا ده یقین باولیاء الله تعالی وانبیاء الله تعالی د الله جل وعلا شانه په دوستانو باندې که عام اولیاء او که انبیاء علیهم السلام دي په هغې باندې یقین کول او د هغې اتباع کول چې دا څلور مراتب دې حاصل کړل تدبر په آیات الله د علم مرتبه ده وفا بعهود الله د تقوا مرتبه ده حفاظت د اماناتو د الله جل وعلا شانه د کامل تقوا مرتبه ده نو بیا د انبیاء علیهم السلام او د اولیاء اتباع دې وکړله چې نور هم پسې متقي وګرځېدلې په هغې باندې بلکې دا د ابتدا نه ده دغه مرتبه نو بیا د دال معنا د توحید کې اخراني حرف دی دال دعوت الی الله اول دا څلور مراتب حاصل کا بیا وروسته راشه او کښېنېږه او خلکو ته دعوت کوه او چې هغه څلور مراتب دې نه حاصل کړي نو وبدونه خط القطع نو الله جل وعلا شانه داسې یو عظیم ذات دی او د هغه ذات ته بیان دا ډېر عظیم علم غواړي دا ډېر عظیم مهارت غواړي دا ډېر عظیمه پوهه غواړي لکه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په شانتې هستی د امام شافعي رحمت الله علیه په شانتې هستی د امامانو په شانتې د مفسرینو د دین او زموږ د مشرانو په شانتې او موږ او تاسو به د هغوی اتباع کوو او هغوی چې راته کومه لار ښودلې ده په هغه لار باندې برابرېږو نو الله جل وعلا شانه فرمایي قل هو الله احد تو تقوای اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارکا چې الله جل وعلا شانه یکتا ذات دی په احد او په واحد کې فرق ګوره د واحد دا د عربی لفظ دی د دې نه ابتدا د عدد کېږي په عربی کې چې شمار کې علماء کرام ناس دي 1 2 3 4 5 داسې او د احد نه ابتدا د عدد د کېږي داسې نشي ویلی چې احد 2 3 4 په پښتو کې داسې مثال وه په پښتو کې چې موږ او تاسو وو نو 1 2 3 4 یا په اردو کې 1 2 3 4 او داسې څوک وایو یکتا 2 3 4 دې ته خلک لیونی نه وایي په یکتا پسې دویم او دریم نه وي دا دویم او دریم دا په یو پسې دې وجه نه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي الله واحد لا من طریق العدد یعنی احد الله جل وعلا شانه واحد دی خو هغه واحد نه چې د عدد ابتدا ده چې په هغه پسې دویم دی او دریم دی او څلورم دی او پنځم دی او لسم دی او زرم دی نه الله جل وعلا شانه احد دی یکتا ذات دی دا یو فرق دی دویم فرق دا دی چې د احد دپاره دوه استعمالات دي
په مقام د سلب کې او په مقام د اثبات کې. اثبات کې چې مستعمل شي بیا درې استعمالات دي. اخرنی استعمال دا دی چې دا مستعمل شي په طریقې د وصفیت مطلقه باندې. په طریقې د وصفیت مطلقه چې دا مستعمل شي نو دا خاص دی په الله جل وعلا شانه پورې. مثال داسې ویلی شي چې الله احد، الله جل وعلا شانه یکتا ذات دی. خو داسې نشي ویلی چې زید احد او یا عمر احد، بکر احد. بکر ته یکتا نشي ویلی، زید ته یکتا نشي ویلی، او الله جل وعلا شانه ته یکتا ویلی شي، بلکې یکتا دی. او د هغې وجه دا ده چې ګوره احد او یکتا دې ته ویلی کېږي چې د هغې دپاره اجزا نه وي، لاسونه او پښې او شونډې او خوله او سترګې او غوښه او هډوکي او وینه او رګونه او پلې دا شیونه پکې نه وي. او په واحد کې دا شی نه وي. د الله جل وعلا شانه دپاره جسم نشته دی. الله جل وعلا شانه د جسم نه منزه دی. الله جل وعلا شانه د جسم او د جسم د خاصیاتو نه منزه دی چې هغه جهت او مکان دی. ګوره د وهابیو دا عقیده ده چې الله جل وعلا شانه په اسمان کې دی، لاسونه دي. یو کتاب لیکلی دی، اوس کتابونه راغلي دي ښه چاپ شوي زموږ سراسري که چا په شک کې راشي زه بیا ورته وښیم. یو کتاب یې لیکلی اثبات الصورة لله تعالی، د الله جل وعلا شانه تصویر. او بل کتاب یې لیکلی اثبات الحد لله تعالی، الله جل وعلا شانه داسې په دایره کې ګیر دی. لکه څرنګه چې ما ته محدود و انتها را رشته د دې نه واخله تر دغسې پورې دا زما ابتدا او انتها ده. دا مې طول ده او دا مې عرض ده، دا مې عمق ده. په دغه شان الله جل وعلا شانه محدود دی. اثبات الشکل لله تعالی په دې باندې مستقل کتابونه لیکلي دي. او بل یو کتاب دی په هغه کې لیکلي دي وایي الله جل وعلا شانه دا ځمکه او اسمانونه پیدا کړل. دا ډېره ناشنا خبره تاسې واورئ ښه. وایي الله جل وعلا شانه دا ځمکه او اسمانونه پیدا کړل او ستړی شو، په عرش عظیم الشان باندې د پاسه کرسۍ ده او په هغه کرسۍ باندې کېناسته، دا یو پښه په بله باندې واړوله او هغه کرسۍ چې دی نو چینګاره یې کوي. او وایي دوه لاسونه دي خو دواړه لاسونه ښی طرف ته دي. مخ دی، په مخ باندې یوه سترګه ده، پوزه پکې نشته، خوله پکې نشته دی، غوږونه پکې نشته دی، سر پکې نشته دی، صرف مخ دی او یوه سترګه ده. او دوه لاسونه دي دواړه ښی طرف ته. چې داسې شی ما ورته په توره تیاره کې مخې له راشي ویرېږو به که نه به ویرېږو. الله جل وعلا شانه خالق د کائناتو دا انسان په کوم عظیم حسن باندې پیدا کړی دی. په دنیا باندې وګرځه داسې انسانان به ویني چې عقل به کار کوي، چې حسن او جمال او په انسان کې دومره. نو چې هر کله الله جل وعلا شانه دا انسان په دومره اعلی حسن باندې پیدا کړی دی نو خالق د کائناتو الله رب العزت هغه په کوم حسن او جمال باندې او دیو داسې یو بدرنګه صورت جوړ کړی دی او دا زموږ د خدای دی عیاذا بالله. او دا عین د یهودو عقیده ده. تقابل ادیان کتابونه وګورئ، تقابل ادیان کتابونه لیکلي دي و د یهودیانو دا عقیده ده. وایي الله جل وعلا شانه دې هم دقه د وهابیانو عقیده ده. وایي الله جل وعلا شانه دا ټول مخلوقات پیدا کړل، لاړې عرش ته وخوت او په عرش باندې کېناستې، په کرسۍ باندې ناست دی. او وایي دا انبیا علیهم السلام وایي دا د الله یاران دي. وایي چې کله الله جل وعلا شانه هلته بره تنګ شي نو ځمکې ته راشي نو د خپلو یارانو سره چې دی نو پېنډیکول کوي. نو یو ځل داسې وشوله چې الله جل وعلا شانه د اسمان نه راکوز شو ځمکې ته او د یعقوب علیه السلام دا د الله جل وعلا شانه یارو په هغه زمانه کې نو پېنډیکول یې ورسره کوله. پېنډیکول یې کوله نو یو ځل الله جل وعلا شانه لاندې کاوه، یو ځل یعقوب علیه السلام، یو ځل الله جل وعلا شانه لاندې کاوه، یو ځل یعقوب علیه السلام. نو په اخره کې د یعقوب علیه السلام د پاسه شو او د الله جل وعلا د دې په نسبت باندې کوم متصور دی که نه نو د هغه شي په سینه باندې خپه کېښودله ګونټه. نو د لاندې نه یې ورته غږ کړه چې یعقوبه علیه السلام تا ته څه پته م لګي که نه زه خو ستا خالق یم، زه خو اله العالمین یم، زه الله رب العزت یم. نو هغه سینې نه کوز شو او بیا یې پرېښود. نقل کفر د باشا دا د دې خلکو عقاید دي، دا یې په خپلو کتابونو کې لیکلي دي
او په دې باندې فخر کوي، په فخر باندې دا عقاید هغوی بیانوي. الله جل وعلا شانه دې موږ او تاسو ته نجات راکړي. وهابیان څوک؟ محمد بن عبد الوهاب نجدي. دا عبد الوهاب صاحب چې وونو دا د الله جل وعلا شانه دوستو ولی الله عالم دینو. دا نجدي چې کله پیدا شو لا دی نو پیدا شوی، دی نو پیدا شوی چې د عبدالوهاب صاحب خوب ولیده. خوب یې ولیده چې زما د خولې نه یو اور وځي او په دې اور باندې دا ټول عالم چې دی هغه وسوځېده. د عالم ذرې ذرې ته دا اور ورسېد، په ټوله دنیا باندې خور شو، هلاکت او تبعي راوستله. هغه خوب علماء کرامو ته او نورو اولیاو ته بیان کړو. هغوی ورته وویل چې ستا په نسل کې به داسې شخص پیدا کېږي چې دا دنیا به ټوله د کفر او د ضلالت نه ډکه کړي. د دنیا ګوټ ګوټ ته به هغه عقیده رسېږي. هماغسې وه چې دغه نجدي پیدا شو. دا نجدي پیدا شو، نو دی د اولیاو هم دشمن و، په امامانو هم دشمن و. کم مسلمانان چې په زړه عقیده باندې روان وو د هغه ټولو دشمن و. او هلته په برطانیه کې دا تاریخ ما د جمعو په تقریرونو کې په خپل مسجد کې په تفصیل سره بیان کړی دی. نو څوک اورېدل غواړي د هغه ریکارډ کړي دي د هلکانو هغو سره ورسوي. په برطانیه کې هلته دې مشوره وکړله او 9 جاسوسان یې تیار کړل. ډېره تفصیلي واقعه ده، خو زه ته یو څو ټکي وایم. 9 جاسوسان یې تیار کړل. یو جاسوس د هنفري په نوم باندې دا یې مدینې منورې ته راولی کړ. هغه چې دلته په دې نجدي محمد بن عبدالوهاب نجدي باندې سترګې ولګېدلې او د ده هغه کارنامې یې ولیدلې چې دی خو د اولیاو نه منکر دی، د امامانو نه منکر دی، د مشرانو ادب او عزت پکې نشته دی. بس بېرته لاړې او هغوی وویل چې زما کار وشو، زمونږ کار وشو. بس هغه ته هر قسمه مراعات یې ورته ورکړله او یو څو خبرې ورته وکړلې. محمد بن عبدالوهاب نجدي ته یو خبره دا وکړه چې کعبه معظمه به ورانه کړي، عیاذا بالله. دویم نمبر د هنفري په خپله باندې یو قرآن عظیم الشان لیکلی و، دا زمونږ او ستاسو قرآن کې تغییر او تبدیل کړی و او هغه قرآن یې ته ورکړی چې دا په خلکو ته خور کړه. محرف قرآن چې د مسلمانانو دا کتاب د تحریف نه پاک دی، چې په دې کتاب کې ولې زه تحریف وکړم. نو یو یې ورته دا ویلو چې کعبه معظمه به ورانه کړي. دویم یې ورته دا ویلو چې زما محرف قرآن به ټولې دنیا ته ورسېد. دریم یې ورته دا ویلو چې دلته په مدینه منوره کې په مکه مکرمه کې چې دا کوم زیارتونه دي او کوم ګمبتونه دي دا ټول به وران کړي او د اولیاو او د امامانو نه دا خلک راوګرځوه. په خپلو مشرانو باندې بې اعتماده کړه، په خپلو علماو باندې بدګمانه کړه چې د خپلو علماو، د مشرانو، د امامانو، د اولیاو اتباع ونه کړي. د قرآن عظیم الشان د تحریف هغه میشن کې ډېر کامیاب شو، هغه میشن یې سر ته ونه رسېد. ولې؟ ځکه الله جل وعلا شانو فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله جل وعلا شانو فرمایي ما نازل کړی دی او زه یې حفاظت کوم. د نن نه تقریبا 75 سال یا 65 سال مخکې په برطانیه کې یو جلسه وه او د دنیا هر قسمه مخلوقات یې ورته راغوښتلي وو، انګریزان، چینیان، مجوس، ټول یهود، نسوارا او مسلمانانو له چیلنج ورکړی چې زمونږ په قرآن او په اسلام باندې اعتراضات تاسو د هغې جوابات وکړئ. په هغه وخت یو غیرتي عالم دین هغه ورته پاڅېده، 4 ګنټې هغه کافرانو په قرآن او په اسلام باندې اعتراضات کوله او هغه عالم دین ورته 4 ګنټې جوابات ورکول، د ټولو اعتراضاتو جوابات یې ورته حل کړل. یو اعتراض یې باقي پاتې نه شو. په اخره کې ورته هغه نر مسلمان وایي یو اعتراض تاسو په مذهب باندې کومه د یهودیانو باندې او د نصرانیانو باندې، څوک چې د عیسی علیه السلام مبارک اتباع دعوه کوي، که جواب یې راکړو زه به ایمان پرېږدم او ستاسو سره به عیسی شي. هغه ورته ویل چې تا د 4 ګنټې اعتراضاتو جوابات وکړل، موږ د یو اعتراض جواب کولی شو. بیا کې راکولاو 52 نسخې ورسره د انجیل ورسوې، هغې ورته کېښودلې، وایي په دې کې راته حقا نسخه وخیاو چې تاسو وایئ چې دا انجیل د الله جل وعلا شانه کلام دی، د الله کتاب دی، نو دا خو 52 نسخې دي. او دا داسې وه چا به خوب ولیده، ویل عیسی علیه السلام راغی په خوب کې راباندې تورات انجیل تلاوت کوم ما ولید. څوک به لیونی شو، ویل ما د الله جل وعلا شانه سره ملاقات وشو او ما ته هغه انجیل تلاوت کوم ما ولید.
څوک په غار ته وخته په غار کې به چیړه ویستله او بیا به راغله چې په ما باندې تورات نازل شوی دی انجیل نازل شوی دی تاسو اوس لیکئ په دې طریقه باندې 52 اناجیله جوړ شو انجیل برناباس دی او فلان دی او فلان دی زموږ سره 2 نسخې پرتې دي نو هغه عالم دین ورته 52 نسخې کېښودلې هره یوه د بلې نه بدله په یوه کې یو شانتي حکم دی په بله کې بل شانتي حکم دی په یو کې یو عقیده بیان ده په بل کې بله عقیده بیان ده هغه انجیلونه ورته کېښودل وایي ما ته پکې حق کتاب وښوئ چې حق پکې کم دی ایمان پرېږدم اوس تاسو سره یهودي او نصراني کېږي فبهت الذي کفر نو ګوره مقصود مې دا و چې په قرآن عظیم الشان کې څوک تغییر او تبدیل نشي کولی په انجیل کې تغییر او تبدیل راغلی دی په زبور کې راغلی دی په تورات کې راغلی دی خو په قرآن عظیم الشان کې نشي کولی نو محمد ابن عبدالوهاب نجدي ته ویلي چې یو به دا مقابله قرآن دنیا ته ورسې په هغه میشن کې ناکامیاب شو دویم یې ورته ویلي چې کعبه معظمه به ورانه کړي په هغه میشن کې ناکامیاب شو خو دا میشن چې د اولیاو باندې خلک بدګمانه کا د امامانو نه منکر کا او زیارتونه وران کا او یو حکم یو ته دا کړی چې خلافت عثماني ختم کړي دا خلافت عثماني دا ډېر عظیم تاریخ او داستان دی نو دا د دې هغه بنیاد د ورانېدو چې ایښودی و نو دا دقه نجدي محمد ابن عبدالوهاب چې دا په نجد کې پیدا شوی و او نجد هغه ځای دی چې نبي علیه السلام مبارک ته دعا نه ده کړې خیرې یې ورته کړي دي دلته به قرن د شیطان وي او دا هغه ځای دی چې مسیلمه الکذاب چې اول د نبوت دعوه چا کړې ده په دروغه باندې اول قیدیاني دا د نجد نه پیدا شوی دی نبی علیه السلام مبارک په زمانه کې بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک په زمانه کې هغه صحابه کرام مردار کړو او قتل یې کړ د هغه ځینه اول د قیدیان فتنه راوچته شوې وه او بیا په دې زمانه کې د دې نه د وهابیت هغه فتنه راووتله د دې وجې نه ګوره زمونږ علما کرام بار بار دا خبره دیو ته کوي چې ای وهابیانو تاسو دا خپل دین او خپل عقیده یو ملت قدرې ده انګریز نه مخکې ثابته کوي بندي رسول د انګریز د دور نه مخکې نه وهابي و نه پنجپیری و او نه پسې بل و نه پسې بل زما عموما مزاج دا ده چې د دې خلکو نومونه نه اخلم خو دا د علما کرامو راته وویل چې په دې هغو عقایدو باندې لږ ردونه وشي نو د دې وجې نه د دې دا نومونه په مجلس کې اخیستل دا هغه مجلس مقدر د سړي هغه د باطن نور او هغه فیض د قرآن عظیم الشان هغه لذت او خوند مسره ختم شي خو مجبوري ده چې عوام الناس او زمونږ سپینګیري او زمونږ دا خواږه مسلمانان د دې نه خبر نشي نو خپله عقیده به په څه باندې بچ کړي په دې باندې دی بچ کړي نو دا د هغه ځینې د وهابیت هغه فرقه شروع شوله او په اولیاو باندې او په علماو باندې او په امامانو باندې خلک بدنام کړل او هغې ورته بدګمانه کړل او داسې ورته ښکاره کړله چې دا خو د قرآن او د حدیث د خلاف دی وایي موږ اهل حدیث یو موږ په قرآن او په حدیث پسې روان یو او تاسو په امامانو پسې روان یو نو چې ته په قرآن او په حدیث پسې روان یې راشي زه درته یو حدیث وایم او یو آیت درته وایم بغیر د امامانو نه ماته ترجمه او معنا وکړه د یو حدیث او د یو آیت بغیر د امامانو او بغیر د مفسرینو او د شارحینو نه ماته ترجمه او معنا وکړه زه به د امامانو د محدثینو د اولیاو لار پرېږدم او زه به په تا پسې روان شم نو دا د هغه ځینه دا فرقه شروع شوله او د دې دغه عقیده ده چې کومه مې ته بیان کړه چې الله جل وعلا شانو په عرش باندې ناست دی عیاذا بالله او دغه شاته دوه لاسونه دي او هغه دواړه ښي طرف ته دي او یو سترګه ده په مخ باندې ده فلان او فلان خو الله جل وعلا شانه فرمایي وایي ته ورته ووایې ای نبي علیه السلام مبارکه الله ذات حقیقي احدنا دا احد ذات دی یکتا دی لاسونه او پښې سترګې او غوږونه دې ته هغه حاجت نه لري او کوم چې په قرآن عظیم الشان او په حدیث کې بیان دي هغه متشابهات دي او چې هغه طرف ته معنا مسله لاړه شي متشابهات دي بیا کې تاسو نه پوهېږئ او ګوره یو مسله ته کې ضرور بیانوم چې ګوره د متشابهاتو ترجمه د متشابهاتو لکه ید ساق حوقله وجهه عین
نفس دا کوم الفاظ په قرآن او په حدیث کې ذکر دي په حق د الله جل وعلا شانو کې په پښتو اردو فارسی کې د دې ترجمه ممنوع ده د دې ترجمه جایز ده دا چا لیکلي دي دا اصول الدین د بزدوي صاحب لیکلي دي دا چې د ابو یوسف بزدوي رحمت الله علیه لیکلي دي دا زمونږ اصول کتابونو چې دی نو په د فقه اکبر شریف شروحات لیکلي دي اشارات المرام في عبارات الامام الامام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د 5 کتابونو شرحه هغه لیکلي دي زاهد کوثری رحمت الله علیه لیکلي دي او ګڼو امامانو دا لیکلي دي ما هغه حوالې ځان سره جمع کړي دي کله چا په کار زیور ورکولی شم چې د متشابهات ترجمه په اردو پښتو بلکې نقل الى لغه اخرى بلکې عربی ته د هغې بل لفظ ته تغییر کول چې اصل معنا او مقصود په هغه باندې پوهېد کېږي دا جواز نه لري. پر افغانستان کې یو عالم دین دی نور عقیدې تقریبا برابر ده خو په خپل عقل پسې ډېر زیات روان دي او دا وایي چې همچومن دیګرې نیست زما په شانې بل څوک نشته حکیم الامت د ټول امت حکیم یم او زما په شانې بل څوک نشته هغه د متشابهاتو په باب باندې لیکلي دي یو رسالې هم راغلې ده او ما یې په بیان هم اورېدلی و زمونږ استاد هم دی زه احترام کوم هغه وایي چې د متشابهاتو ترجمه دا اتفاقا جایز ده د متشابهاتو ترجمه خو شته دی دا خو الفاظ دي عربي د هغې لغوي معنا وي خو لیکن جواز اتفاقا دا داسې د جهل او د دلالت خبره ده چې دا یو کتاب نه ده لیکلی حتی چې د دې دا کوم کتابونه دي هغه هم دا نه لیکلي چې اتفاقا یې ترجمه جایز ده بلکې دا ویلی شي چې اتفاقا یې ترجمه ناجایز ده دا زما دعوه ده او په دې باندې زه دلایل هم پېښ کولی شم چې د متشابهاتو قرآنیو یا په احادیثو کې چې کوم متشابهات دي د هغې ترجمه په اردو پښتو فارسۍ نقل الى لغة اخرى دې ته ترجمه ویلی کېږي یو لغت بل لغت ته نقل کول عربي پښتو ته نقل کول یا فارسۍ ته نقل کول یا اردو ته نقل کول دا بالکل د متشابهاتو په باب باندې جواز نه لري او چې څوک دا کوي نو هغه د دې عمل نه توبه وباسي او په صحیح لاره د اهل سنت والجماعت باندې روان شي نو الله جل وعلا شانه احد ذات دی اجزاء لاسونه په معنا د اجزاو سره دا الله جل وعلا شانه نه لري هغه صفات دي یا آیات اضافات دي یا متشابهات دي مختلف تعبیرات د هغې شوي دي او الله الصمد الله جل وعلا شانه صمد دی د صمد هم ډېرې ګڼې معناګانې شوي دي یو جامعه معنا د صمد دا شوې ده چې صمد چا ته ویلی کېږي الله الصمد صمد هغه ذات ته ویلی کېږي چې هغه ذات چې هغه په علم کې کمال ته رسېدلی وي په حلم کې کمال ته رسېدلی وي په حکمت کې کمال ته رسېدلی وي په ټولو صفاتو د کمال کې کمال ته رسېدلی وي هغه چا ته حاجت نه لري او ټول هغه ته حاجت لري دقه ته ویلی کېږي صمد نو الله الصمد څه معنا چې الله جل وعلا شانه غني مطلق دی چا ته هم حاجت نه لري او دا ټول انسانان فقرا دي دا ټول الله جل وعلا شانه ته حاجت لري که انبیاء علیهم السلام دي او که اولیاء که مسلمانان دي او که کافران که عوام دي او که خواص هر شخص د اشخاصنا دا الله جل وعلا شانه ته محتاج دي او الله جل وعلا شانه چا ته محتاج نه لم يلد ولم يولد مختصر کومه ټیم ډېر زیات ولګېده لم يلد ولم يولد الله جل وعلا شانه نه اولاد شته او نه پلار شته نه اولاد ته حاجت لري او نه پلار ته حاجت لري د دېونه الله جل وعلا شانه اوس پرې ته ویل چې الله جل وعلا شانه صمد دی چا ته حاجت نه لري که اولاد ته حاجت دی بیبي ته حاجت دی مور او پلار ته حاجت دی خو زما اوسته چې محتاج دی الله جل وعلا شانه غني دی بې حاجته دی چا ته حاجت نه لري نه ته څوک پیدا دی او نه د چا نه پیدا دی دلته هم درته یو نکته وایم نکته دا ده چې ګوره د یهودیانو دا عقیده وه چې عزیر بن الله عزیر د الله جل وعلا شانه زوی او دا عزیر بن الله دی ولې وایي دې مختلف وجوهات دي یو وجه دا ده دیو به د عزیر بن الله د دې وجه نه واو چې
د تورات په دنیا کې عزیر علیه السلام مبارک حافظ و دې یهودیانو دا عقیده جوړه شوله چې دا د الله جل وعلا شانه د کلام حافظ دی او دا د الله زوی دی عیاذا بالله دا ګوره د قرآن عظیم الشان شان دی ښه په زبور کې د الله جل وعلا شانه حمد او ثنا بیان ده تنزیه او تقدیس د الله جل وعلا شانه پکې بیان دی احکام پکې نشته داود علیه السلام باندې نازل دی او الله جل وعلا شانه داود علیه السلام نه ډېر عجیب او غریب ډېر حسین او جمیل اواز ورکړی و ډېر ښایسته اواز یې هغه مبارک به هغه تسبیحات هغه تنزیحات د الله جل وعلا شانه لویي کبریا د زبور تلاوت دا به په خوږ اواز باندې لوستلو کارغان و مارغان به ورته راجمع شو انس او جن به ورته راجمع شو امام غزالی رحمت الله علیه لیکي چې د مبارک د دې تلاوت د وجې نه چې د زبور تلاوت به کاوه دومره اثر انداز به و چې په بعضې اوقاتو کې به د 400 پورې جنازې د مجلس نه ووتلې داسې په خوشوازۍ باندې په وجد و حال باندې خلکو به پکې ګریوانونه شلول منډې به پکې والي چغې به پکې والي بېهوشه به پکې شو او بعضې وخت کې به پکې د 400 پورې جنازې د هغه مبارک مجلس نه ووتلې خو لیکنه په زبور کې چې دی نو هغه د احکام بیان دی په قرآن عظیم الشان کې احکام شته او تورات او انجیل نو په هغو کې احکام شته خو لیکن په هغې کې نسخه راغلې ده قرآن عظیم الشان کې نسخه نشته دا به الی یوم القیامه باقي پاتې وي نو دا الله جل وعلا شانه لم یلد ولم یولد ذات دی معنا دا ده چې ګوره دا قرآن عظیم الشان کې د الله جل وعلا شانه صفات هم ذکر دي تقدیسات هم ذکر دي تنزیحات هم ذکر دي تسبیحات هم ذکر دي عقاید هم ذکر دي او احکام هم ذکر دي د هغه کتابونو نه دا په څو چنده باندې اعلا شو او نور ډېر ګڼ وجوهات هم دي خو نکته دا ده چې تاسو ته ما وویل چې ګوره دیو عزیر علیه السلام ته ابن الله ولې وه چې دا د الله جل وعلا شانه زوی دی د هغې وجه دا وه چې تورات یې یاد د انجیل هم صرف په دنیا کې یو حافظ د تورات هم یو څو حافظان او د قرآن عظیم الشان په هر کلي کې په هر علاقه کې په هر ملک کې په زرګاو په لکاو حافظان موجود دي الحمدلله او څوک د دې هغه حافظان دا ختمولی نه شي او دا د دې هغه حفاظت هغه اسباب هم دي نو یهودیانو دا ویل چې عزیر ابن الله او عیسیان ویل چې عیسی ابن الله خو صحیح شوله د عیسیانو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام د الله جل مجدوده زوی دی او د یهودیانو دا عقیده وه چې عزیر د الله جل وعلا شانه زوی دی او مشرکانو د عربو به ویل چې ملائک بنات الله دا ملائک علیهم السلام دا د الله نومونه دي عیاذا بالله نو په دنیا کې د چا داسې عقیده وه چې هغوی دا ویل چې د الله زامن شته دی د الله نومه شته دی نو ځکه الله ویل چې لم یلد د الله بچي نشته الله جل وعلا شانه بچو ته حاجت نه لري ولم یولد د الله پلار هم نشته د چا نه زېږېدلی هم نه دی نو دا خو د آدم علیه السلام نه واخله تر آدم نه تر دې دمه پورې د یو شخص د اشخاصو نه که کافران دي که مشرکان دي که یهود دي که نصرانیان دي د هیڅ چا دا عقیده نه ده تېره شوې چې د الله د پلار وي د الله جل وعلا شانه په پلاروالي باندې خو هیڅ چا قول نه دی کړی دا خو چا نه دي ویل چې د الله پلار شته دی نو دا یې اوس ویل چې ولم یولد دا خو لا چا نه دي ویلي چې د الله به لا پلار وي نه مشرکانو ویلي دي نه کافرانو ویلي دي نه بت پرستو ویلي دي نه یهودو ویلي دي نه عیسیانو ویلي دي نو د الله جل وعلا شانه د زامنو عقیده خو خلکو لرله نو الله یې رد وکړو نو د پلاروالي چې د الله د ګرې پلار شي دا خو د هېڅ چا عقیده نه ده نو تا ولې رد شوله دا عقیده ولې رد شوله دا د دې دپاره که چېرته په آینده وخت کې څوک داسې قول وکړي نو چې د وخت نه یې سدباب شوی وي او دا زه توطیه او تمهید ګرځوم یو بلې خبرې ته زمونږ د عقایدو کتاب دی شرح العقاید
علماء کرام پیژني الته په متن کې عقاید نسبیه او عبارت ذکر کړی دی حقائق الاشیاء ثابت والعلم بها متحقق خلافا لسوفسطائيه سوفسطائيه به في فرقې دي لا ادري ده وعندي ده عندي ده نو په هغه ځای باندې وابیانو شیخ محمد نیاز محمد کونړي پېښور کې ډېره ده ورته مدرسه ده هغه په شرقایت باندې اعتراض کړی دی وایي دا عقیده په هېڅ چا په دنیا کې نشته دی چې هغه لیکلې لا ادریه او عندیه او عنادیه شي دا خو د ځان نه جوړ شوي فرق دي او دا عقاید پر چا خپل کړي نه دي نو چې دا عقاید باندې چا قول کړی نه دی نو دا شرقایت مولا او د عقاید نسبي والا د دې رد ولې کوي زه هلته هلکانو ته په درس کې وایم چې الله جل مجدوه د دې ولم یولد ذکر ولې کړی دی په دې باندې خو چا قول نه دی کړی چې د الله لیکلی پلار شي او بیا یې الله جل وعلا شانه رد کوي دا ولې عقیده به بیانې که هغه عقیده کوم ګمراه وي او که نه چې د وخت نه ټوله معامله صفا شي مسلمانانو ته لار اواره ده عقایدو ته بیان دي په هغه عقیده باندې به روان وي که د هغه عقیدې نه چا خلاف کاو دوی به پوهېږي چې دا ګمراه دي نو لم یلد ولم یولد الله جل وعلا شانه لم یلد ولم یولد ذات دی ولم یکن له کفوا احد ولم یکن له کفوا احد د الله کف نشته مثل یې نشته هیڅوک ګوره درې قسمه شریک نافي شو شریک ادنا لم یلد شریک اعلا ولم یولد شریک مساوي ولم یکن له کفوا احد د الله سره جل مجدوه سره شریک نه ادنا شته نه اعلا شته نه مساوي شته لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد په دې کې ډېر باریکات او مختصر روان پرېږدمې او ولم يكن له كفوا احد په دې صورت یو څو فضایل تاسو ته ذکر کوم یو خدا چې دا سورة قرآن دی یو ځل قل هو الله احد الله